د قیامت تنخونه یو نښه دا ده چې الله به داسې خلقو ته مال ورکي چې کوم به نااهله خلقي او څه چل به کوي یو بل سره به په امارتونو په تعمیراتو کې به یو بل باندې یو بل سره به مقابله کوي کمپټیشن به یې نن ګورئ په دنیا کې محله کې په کلي کې په کور کې چې کوم نه هغه مقابلې شروع دي یو بل سره ٹھیک شوه حالانکه عبدالرحمن بابا وایي ماڼۍ سله جوړوي اخر به کوچ کړي دومره بس دی چې په تا سسیږي نه بس دغه ژوند بس زمونږ ستاسو مقصد ګورې دا محلات او بنګلې جوړول نه دي زمونږ ستاسو مقصد ګورې د جنت محلات او بنګلې جوړول دي ښه د الله رضا حاصلول دي ځکه علما کرام ذکر کوي وی الله چې د آخرت په ورځ د انسان نه تپوس کوي که نه نو د هر یو څیز په باره کې به یو ځل تپوس کوي د ځوانۍ په باره کې به تپوس کوي څنګه دې تېره کړې ده بس عمر په باره کې به تپوس کوي څنګه دې تېر کړی دی بس خو د مال په باره کې به الله دوه ځله تپوس کوي ولې لومبۍ خبره دا ده من این اکتسبه مال دی ګټلی څنګه دی وفي منفقه او بیا دې دا مال خرچ کړی څنګه دی دوه ځله به تپوس کوي درنه خبره مو دین تراله د ګټې به هم تپوس کوي د خرچې به هم تپوس کوي دا نه ده چې ګینې الله دله مال درکړو دا ګوره ستا ذاتي مال نه دی دا دله الله درکړی دی الله درکړی دی ورکړه د الله ده نو د الله تعالی په مال کې تو کوشش وکړه د الله د مخلوق خیال پکې وساته نو حضرت علی ته چا وی سیب په خواهش او په ضرورت کې فرق څه دی په خواهش او په ضرورت کې فرق څه دی مونږ ته به دا څنګه پته لګي چې دا زمونږ ضرورت دی او که دا زمونږ خواهش دی حضرت علی ورته وی چې کله خپل کور کې ودرېږي او ستا د کور چې کم اهم ضرورتونه دي که نه او کم شی ستا په ذهن کې راشي دغه ستا ضرورت دی او چې کله بازار ته لاړ شي که نه او د بازار دا څیزونه ووینې نو په دغه ټیم کې چې کوم شی ستا ذهن ته راځي نو دا ستا خواهش دی نو ضرورتونه دله الله پوره کوي چې ځکه کور کې دننه چې انسان سوچ کوي که نه نو د کور چې کوم ضرورتونه وي د خوراک او د څښاک یا نور هغه د انسان ضروریات دي صحیح شوه خو زه وایم نن هغه سیسټم هم نه دی که نه ځکه نن چې کور کې دننه ودرېږي داسې چاپېره وګوري یاره په دې دیوال باندې نن چته نن پې ټایل لګول پکار دي دا هم ګورې ضرورت نه دی ٹھیک شوه یاره نن چې کوم نه هغه دی دی کې ګریل لګول پکار دي دا هم ضرورت نه دی ځکه د انسان په مال کې د ټولو نه هغه بدترین مال هغه دی چې کوم د ضرورت نه سیوا په آبادۍ باندې ولګي یو د ضرورت آبادۍ دی خو جدا خبره ده خو جدا خبره ده خو نن زمونږ د خلقو عام روټین الله تعالی ورته مال ورکي نو په دیوالونو باندې ورته پیښه دا اسراف دی په دې باندې الله خفه کیږي دا د الله د نعمت بې قدري ده دا د الله د نعمت بې قدري ده الله تعالی به د دې په باره کې تپوس کوي ځکه ته لګیای په دیوال باندې تپل کې کله پې څه لګې کله پې څه لګې ستا په ګاونډ کې به غریب اوږې اوده کېږي ستا په ګاونډ کې به د غریب بچې هغه به زړې کپړې اچوي ستا په ګاونډ کې به د غریب بچې شلېدلې پیزار به اچولی ستا په ګاونډ کې به د غریب بچې سړه روټۍ به خوري او ته لګیای په دیوال باندې ټایل او دا څیزونه لګې ٹھیک شوه یاد ساتئ د دغه هر څیز په باره کې به الله زمونږ ستاسو نه تپوس کوي ښه ځکه علما کرام ذکر کوي وی الله چې د آخرت په ورځ د انسان نه تپوس کوي که نه نو د هر یو څیز په باره کې به یو ځل تپوس کوي د ځوانۍ په باره کې به تپوس کوي څنګه دې تېره کړې ده بس عمر په باره کې به تپوس کوي څنګه دې تېر کړی دی بس خو د مال په باره کې به الله دوه ځله تپوس کوي ولې لومبۍ خبره دا ده من این اکتسبه مال دی ګټلی څنګه دی وفي منفقه او بیا دې دا مال خرچ کړی څنګه دی دوه ځله به تپوس کوي درنه خبره مو دین تراله د ګټې به هم تپوس کوي د خرچې به هم تپوس کوي دا نه ده چې ګینې الله دله مال درکړو
دا ګوره ستا ذاتي مال نه دی، دا د الله درکړی دی، الله درکړی دی، ورکړه د الله ده. نو د الله تعالی په مال کې ته کوشش وکړه د الله د مخلوق خیال پکې وساته، د الله د مخلوق خیال پکې وساته، د خپلو ضرورتونو خیال وساته. او بیا که ته چې کوم دی هغه یو ډېر عالیشان محل جوړ کړي که نه، نو سره هغه شاعر وایي که نه، الا یا صاحب القصر المعلا، ای د اوچت محل مالکه، ای د اوچت محل اوسیدونکیه، ستدفن عن قریب فی الترابی، عن قریب. ګورې ته خو نن سې د مخملو په بستر باندې پروت یې، ښه نرمه بستره درته مخې ته هغه ستا لاندې پرته ده، نرمه کمبل چې کوم دی هغه دې د ځان د پاسه اچولې ده. ستدفن عن قریب فی الترابی، انسانه د مخملو دا بستره به دنه پاتې شي، دغه نرمې بسترې، دغه نرم کټونه، هر څه به چې کوم دی هغه دغه رنګ و روغن، دا پړکه پړوک هر څه به دنه پاتې شي، د تورو خاورو میلمه به شي، ښه د تورو خاورو میلمه به شي. خو زمونږ خلق څه دی؟ زمونږ خلق نن ټول دقې پله شوي دي، د ټولو نن رجحان دقې طرف ته دی. حالانکې دا د قیامت ته نښو نه یو نښه هم ده که نه، د قیامت ته نښو نه یو نښه دا ده چې الله به داسې خلقو ته مال ورکي چې کوم به نااهله خلقي، او څه چل به کوي، یو بل سره به په عمارتونو په تعمیراتو کې به یو بل باندې یو بل سره به مقابله کوي، کمپټیشن به یې. نن ګورئ په دنیا کې محله کې، په کلي کې، په کور کې چې کوم دی هغه مقابلې شروع دي یو بل سره. ٹھیک شوه؟ حالانکې عبدالرحمن بابا وایي ماڼۍ سله جوړوي اخر به کوچ کړي، دومره بس دی چې په تا سسیږي نه. بس دغه ژوند، بس زمونږ ستاسو مقصد ګورې دا محلات او بنګلې جوړول نه دي، زمونږ ستاسو مقصد ګورې د جنت محلات او بنګلې جوړول دي، ښه د الله رضا حاصلول دي. نو ګورې یاد ساتئ دلته کې الله تعالی مونږ تاسو ته وایي من اسرفا، انسان په خپلو خواهشاتو کې خو د حد نه سیوا وځي، ځکه د انسان خواهشات چرې نه پوره کیږي، د انسان تمناګانې، د انسان ارزوګانې، د انسان خواهشات، انسان چې کوم دی هغه عمر ډېر لږ وي. نبی روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځلې تشریف فرما دی، صحابه کرامو ته صحابه کرامو د پوهې دپاره یو مثال پیش کو، او هغه مثال څنګه و؟ هغه مثال داسې و، یو څه چلی وکړو، په ځمکه باندې یو نقطه جوړه کړه، او بیا د هغې نه چار چاپېره چې کوم دی هغه یو دایره راښکله، او بیا د دقې نقطې نه یو طرف ته بل طرف ته چې کوم دی هغه داسې بې ترتیبه هغه لاینز ترې جوړ کړل. نو څه د دې دایرې نه بهر وتي، څه په دایره کې دننه و، څه لږ و، څه اوږده و. صحابه کرامو ته وایي صحابو تاسو ته پته را داسې دي؟ صحابه کرامو ته وایي د الله پیغمبره، الله او د الله پیغمبر په دې باندې ښه پوهېږي چې داسې دي. رسول الله مبارک ورته وایي دا د ستاسو د پوهې دپاره مثال دی، دا چې منځ کې کما نقطه ده که نه، نو دا انسان دی، او دا چاپیره چې کومه دایره ده نو دا د انسان ژوند دی، دا د انسان عمر دی. د دقې دایرې نه بهر د دې انسان عمر نشته، دغه اختتام دی. او بیا دا بې ترتیبه چې کومې کرښې دي، دا چې کوم لاینز دي که نه، وی دا د انسان خواهشات دي. وی په دې کې ډېر داسې چې د دقې عمر د دقې دایرې نه ډېر بهر وتي. نن زمونږ ستاسو هغه ارزوګانې، خواهشات او تمناګانې د زرګونو کالی، حالانکې څه د یو پل، د یو منټ، د یو سیکنډ پته راته نشته چې مخکې رسو او که نه رسو، مخکې کیږو که نه کیږو. صحیح شوه؟ نو خواهشات هر انسان سره دي، خو دغه خپل خواهشات په لږ کنټرول کې ساتو، خپل ځان به د خواهشاتو په نقش باندې نه بوځو چې څه زمونږ زړه وایي، څه زمونږ خواهشات وایي، او مخکې نه. خواهشات خو به مونږ ته ډېر ډېر څه وایي، خواهشات به مونږ ته د حرامو هغه طرف ته به رجحان هم پیدا کوي، خواهشات خو به مونږ ته ډېر څه وایي، خو مونږ تاسو به د خپل خواهش نه بلکې د شریعت حکم ته به ګورو او د خپل ځان د آخرت فکر ته به ګورو.
صحیح شوه